استاد د دغه تنخواه چې موږ ته په دې قیمت راکول کېږي چې نه خپل د ازادۍ او استقلال ساتنه کولی شو نه د خپل خلکو امنیت ساتلی شو. امریکا د بمونو مور په منګ استعمالوي. پاکستان چې هر وخت زړه وغواړي ډیورن کرښه نه دې خوا ته اوړي، جګړه کوي، زموږ خلک وژني، تجاوز کوي، انتحار او انفجار پرېږده. په سیاد کې په شمال کې تیاری راځي، هغه څوک چې زما عسکر شهیدوي هغه اکمالوي. نو دغه نوکري په دې تنخواه ارزي او ترڅو به دغه نوکري په دغه تنخواه باندې ادامه ولري. څنګه ځان ایستلی شو دغه نوکرۍ نه؟ کله چې زمونږ د هیواد مشران داسې چې په خپله جغرافیه کې په خپل ولس کې ځای نه لري او پراشوټي راکوز شوي اوسي او په پراشوټي ملاتړ باندې په دې ولس باندې تعمیل شوي اوسي، نو هغوی به د مشروعیت هم په ځای د دې چې د ولس نه په باور والي د هماغه خلکو نه په اوامر واخلي او د اوامرو په وړاندې بیا د نه خبره او یا د استدلال خبره منطق نه چلیږي. هلته بیا د پخې غلامۍ او د پخې تابعدارۍ خبره چلیږي. نو کومه پروژه چې د افغانستان حکومت د امریکا غواړي او یا کوم ډول حکومتولي چې امریکا د افغانستان نه غواړي، د دغه واکمنانو په توان کې او په ظرفیت کې دا نشته چې دوی وسره وایي چې دا زموږ په نفع ده او دا زموږ په نفع نه ده. زموږ مرسته اخیستل داسې دي لکه د معتاد وجود. معتاد چې کله نشي ته اړتیا پیدا کړي بیا هغه دا نه وایي چې څومره وسکم او بس هغه دې ته اړتیا لري او څوک چې ورکوي چې په کومو شرایطو په هر قیمت چې ورکوي هغه به ورکوي. موږ عادت خور یو، کاش کې میراث خور وې. که میراث خور وې بیا به مې ځلې تمه قطع کېدې. موږ داسې وجود لرو چې د معتاد وجود لرو. موږ نشو کولی چې د دغې مرستو نه ځان لپاره څه بسپنه وکړو، څه به یعنې ځان ته ذخیره کړو او یا د دې مرستو په رابطه باندې یو نظر او پیشنهاد وکړو. دا د تقدیر په توګه ومنو که د وضعیت ته تغییر ورکړو. اوس یو وخت یعنې یو وخت دلیل دا ویل کېده، فکر داسې کېدله چې بس خو امریکا ده او امریکا نه بغیر بل څوک نشته دی. اوس دغه د منطقي په سطح باندې پاکستان سره دغه درې واړه هیوادونه دښمنۍ او د جنگ په حالت کې دي. نو دغه احتیاج چې دی په دغه سویه خو اوس امریکا ته وجود نه لري که نه. دلته بل څوک شته دی چې هغه هم عین خطر سره مخ دی لکه زه چې یم. نو موږ ولې دغه نوکري په دغه قیمت قبوله کړو؟ یعنې نورې لارې که وي د آزاد ژوند کولو او دغه لارې کې وي، نو بیا څه خبره ده چې زمونږ حکومتونه زمونږ مشران فقط همغه یو لاره انتخاب کړي؟ ما ویل چې پراشوټي واکمنان چې د بل چا په اوامرو راځي هغه به د بل چا نه هدایت لري او په هر پروژه کې چې په هر منزل کې په هر پړاو کې دوی قدم اوچتوي هغه به د بل د هدایتو مطابق وشي. دا د هغه حکومت د شان او د هغه حکومت په شان کې دا یعنې تصور کېدی شي چې هغه یو څه حده پورې اراده خو ولري. موږ د داسې حکومت خاوندان یو چې دلته به صرف فرمایشات اغوستلی کېږي او د نورو خلکو په غوښتنه به دلته پلي کېږي. که چیرې موږ د دې خپلې داعیې په رابطه باندې یعنې دومره مزاجي درلودلی چې په خپل یعنې موقف نیولی، په خپل دریځ نیولی، دښمن ته دښمن ویلی او د هغې په رابطه باندې موږ یو ستراتیژي درلودلی چې زموږ نظامي امنیتي ستراتیژي به صحیح، زموږ سیاسي به صحیح. په دې رابطه موږ هېڅ دا اختیار نه لرو. هر وخت موږ دپاره د معتاد په توګه باندې هماغه فی الوقت فی البدیهه یو سره کولی کېږي په هماغې باندې ګزاره کوو. دا که په موږ په امکاناتو کې کوو، دا موږ همداسې په ستراتیژۍ کې هم کوو، دا موږ په همداسې د پالیسیو په تطبیق کې هم کوو. نو ځکه وایم چې دلته به صرف د کوهي خټه په کوهي لګېږي، صرف دې ته په تمه ناست یو چې بس د رنجرو تیل کم دي، د پولیسو د امنیتي ځواکونو معاش پکار دی. که چېرته موږ د 14 کاله واکمنۍ په دوران کې موږ په دې فکر کړی وی چې امریکا موږ ته د بنسټیزو تاسیساتو په رابطه باندې کومه مرسته راکړه، موږ به تر څو پورې د محتاط په وجود باندې نو د دې حکومت نه دا تصور ځکه وایم چې دا بې ځایه دی. د دې حکومت نه که دا تصور موږ کوو نو معنا دا چې موږ د مامورینو نه داسې تصور کوو چې د خپل امر په خلاف باندې قدم اوچت کړي او د مامور نه د خپل امر په خلاف باندې خبره په دغه رابطه کې ده چې ولې موږ دا رابطه وساتو چې موږ مامورین اوسو، زموږ د امریکا امیر وي که نه د مملکت په توګه. پرون دلته دغه باسو اسد وحیدي ویلي چې دا حکومت د امریکا د حکومت سوری دی. نو رښتیا هم زموږ حکومت فقط د امریکا د حکومت سوری دی. دلته هغه څه کېږي چې د دوی خوښوي. موږ دغه یو فرصت چې موجود دی دې نه استفاده نشو کولی. ګورې چې تاسو ما مخکې چې په لومړنۍ پوښتنه کې ستاسو ځواب وویلو چې
د سیمه ییز اجماع بهترین چانس برابر شوی او په مسکو کې چې کومه غونډه و دا په ځای چې طالب په استعمال کی من کده په وړي یعنی نماینده په توګه باندې حضور کړی د حضور پیدا کړی وي موږ د طالب د توپ چې ګول ته روان کړی موږ به طالب په ګول والي خو موږ مامورین یو او مامورین نشي کولای چې هغه د خپل خوخي موقف ونیسي د خپل خوخي لپاره یعنی هغه یو څه کړلاله سپاکي نو ځکه زما چې د دې حکومت د په هیڅ معنی د تصور نه کوي د ایران او د پاکستان اختلاف دا بهترین فرصت دی حتی تر دې پوري چې د پاکستان او د سعودي نوې اختلافونه او نوې مانورې چې کومې را روانې دي چې د سعودي حکومت او د بلوچ د مقاومت نه د شملاتل کې دي د مقاومت نوم ورکوي او د ایران په خلاف باندې یو حرکت شروع شوی دی دلته د افغانستان د یو متوازنه پالیسي په کار ده چې د دوه نه یعنی د دوه ترمنځ جګړه پیښیږي او د دوه جګړې د نیابتي جګړې دغه خو افغانستان هم دی دلته موږ د دې ځینم کاروالو شي راځي د دې خلکو نو ساغه مرسته پیدا کوم چې د امریکا نه تل په دمنګ غواړو او د دغه مرسته په مټ باندې موږ د امریکا سره لږ د تفاهم او د خبرو د استدلال ژبه پیدا کوو خو دا هغه وخت کې کیږي چې موږ فعال ډیپلوماسي ولرو فعال ډیپلوماسي او کیږي چې د بصیرت سفارتکار ولرو دلته چې ستا او یا کلن 15 کلن تر په روسیه کې سفیر ټاکل کیږي دلته ستاسو تدارکات په کمیټه کې هغه څوک چې هغه هیڅ خبر نه دی صرف هغه پکې ګډون کوي چې د خپل پروژو د خپل آینده ټاکلو لپاره تضمین کوي چې څنګه پیسې او څنګه درغلي وکړو چې 200 شرکتونه به بلاک شي وي او نوي شرکتونه چې دوی جوړي هغه لپاره دوی کمپاین کوي نو د دې خلکو د تصور مکوه چې دوی واقعا د افغانستان د خلکو د ملي منافعو په خاطر کار کوي دوی د دویم د آینده ټاکنو لپاره دوی کار کوي دوی د اوس پیرند د ټاکنیز بهیر لپاره چې کومه تابع نیولې دا صرف غولول دي که تاسو یو وخت تاسو پښتنه کړی چې ډاکټر غنی په ولسی جوړ کې ویلي دي چې هیڅ تشویش مکوي هغه تشویش معنی دا و چې تاسو ټاکنې به او زما ټاکنې به په یو وخت سره کیږي تاسو بقا پر رابطه باندې مطمئن اوسئ او زه د ډاډ در کوم چې دا ټاکنې باندې کی او دا ټاکنې باندې کی او دواړه به یو ځای سره ولسته فکر کول پکار دي چې دا 15 کاله به نورم د غنی ته یعنی په مجموع کې دا 15 کاله موږ د غنی ته حمل کولای شو دا بس غمنه شو صحیح دا مهمه پوښتنه ده څنګهوال صاحب کومګه دغه فرصت نه استفاده نکوم هغه تهدید چې ټولو ته مشترک دی موږ ته د نورم ته د هغه ته مشترکه مبارزه نکوم زمونږ حیثیت شي کیږي یعنی موږ وضعیت او موقعیت څنګه کیږي آیا موږ خپل دغه تهدید یو برخه نه ګرځو یعنی ک د امریکا سیاستونو ته دغه پټو سترګو مطابق کیږي افغانستان هم په دغه مرکز باندې بدلیږي لکه نن چې پاکستان د ټولو دښمن دی سبا ته افغانستان هم د ټولو دښمني نو دغه وضعیت نه ځانستل نه دی پکار سره کوم وضعیت سره موږ مخې نو ولې نه ډیره مهمه ده کچېره موږ بل چاته سترګې په لار وسو زه فکر کوم چې موږ ستونزې به حل نسی لا بډیریږي د تاسو مخکې یو ډیره خبره وکړه چې د سیمه ییزو هیوادونو ائتلاف یا نږدېوالی موږ له هر بل سیمه ییز هیواد نه ډیر زیان ګورو په دې وطن کې او اوس هغه کوم فرصت موږ په لاس کې لرو زه فکر کوم چې دې فرصت نه پکار دی چې استفاده وکړو کوم غواړو چې بلواکی نه خپلواکي غوره وګڼو نو لاره خو دا ده چې موږ باید یو خپلواک سیاست ولرو او د خپلواک سیاست لپاره موږ باید سیاسي مضبوطی مټي ولرو او فوجي سیاسي مضبوطی مټي ولرو نو بیا کولای شو چې هم دوست په خپل خبره پوکو او هم دښمن پوکو کچیرته د تاریخ وګدو ته وګورو د تاریخ په وګدو کې تاسو یو قصه ډیره په زړه پورې ده چې د موضوع سره تړاو لري د هیکل په نوم باندې یو ژورنالیست د مصر او د مجيب الرحمن سره یو مرکه درلوده نو مجيب الرحمن ورته ویلي چې زه یو پیغام د ما دا یو پیغام انور السادات ته او ملک فیصل ته ورسوه چې له پاکستانه موږ مسلمانان یو د منګي سل زره نجونې بې عزت او بې پته کړې دا ګواښ او دغه بدنامي د بنگلادیشیانو له یاده نه وځي یا فرضاً همدغه هندوستان چې هر ورځ کال په کال میاشت په میاشت ورځ په ورځ د همدې تروریزم د همدې پاکستان د لاسه قرباني ورکوي هغه ډېر ښه جوړولی شو دغه ایران ته چې فرضاً د ایران یو خبره ما تاسو ته هغه مخکې کړې وه چې 300 میله مربع ځمکه امریکایانو او انګریزانو د پاکستان نه واخیسته او ایران ته یې ورکړه ولې هغه وخت هم دغه دښمني د موږ سره وه او تر ننه دغه دښمني روانه ده یو مسله راپېښه شوه چې
سردار داوود، سردار نعیم او د هغه وخت واکمنو غوښته چې د امریکای سره د موږ اړیکې خوږې وي. نو پښتنه پې کېده چې ولې امریکا د موږ سره نږدېوالی نه کوي، ولې امریکا د موږ سره سیاسي، فوجي او اقتصادي مرستې نه کوي. نو هغه ورته ویلې چې تاسې خپلې ستونزې د پاکستان سره حل کړئ. نو بیا د وخت حکومت قاسم رښتیا او بل اعتمادي دا ولېږل ایران ته، د ایران په منځګړیتوب، او هغه ورته ذوالفقار علي بوټو ولېږه. دلته هغه مداخله وکوله د بریتانیا، دغه فیصله هماغسې پاتې شوه او ذوالفقار علي بوټو مجلس درک بیرته لاړ. صحیح. نو موږ باید د دغې دوستي جاج د پخوا نه واخلو چې اوس خبره په څه شي کېده. یعنې خبره همدغسې ده، بلکل تاسو ډېر ښه مثال، تاریخي مثال یاد کړه. اوس هم همدغسې وضعیت، یعنې که موږ د امریکا د سیاستونو په خاطر باندې دلته د سیمې د هیوادونو سره په دښمنۍ باندې وړو، پاکستان چې څه کوي، یعنی تروریزم نه استفاده کوي، هغه وضعیت افغانستان کې مدام لري د امریکا د سیاستونو په نتیجه کې. نو بیا خو موږ د سیمې د هیوادونو په دښمنۍ باندې موړو. که افغانستان د یو ګواښ د مرکز په روسیې عکس العمل به څنګه وي، د ایران عکس العمل به څنګه وي، د نورو هیوادونو به څنګه وي. نو اساسي سوال خو دغه دی چې دغه حالت نه ځان ایستل څه رقم، یعنی څنګه کولی شو ځان وباسو. که څوک غواړي چې تاریخ وګټي نو باید قرباني ته حاضر وي. لویه قرباني همدا ده چې موږ باید د بل چا دښمني په خپله غاړه وانخلو. موږ باید خپل مستقل سیاست ولرو او دغه مستقل سیاست باید خپل ولس ته هم ور په ګوته کړو، د سیمې هیوادونو ته هم پر ګوته کړو او نړۍ ته هم په ګوته کړو. هر څوک چې په دغه کې ملاحظات لري باید دغه سره کینو، دغه سره خبرې وکړو، خو ولس باید خبر وي. په پټو سترګو باید موږ ولس ونه ساتو. که چېرته دغه ولس او چې تل موږ دا خبره کوو او شاید په دې باندې ایمان ولرو په سیاست کې چې ولس خپل نه کې بل څوک نشي خپلولی، او د بل چا د خپلولو دپاره غټه لاره دا ده چې ته یو مضبوط، یو پیاوړی واک او ځواک ولرې. د خپلې پیاوړتیا دپاره بیا کولی شي چې مستقل سیاست وکړي. صحیح. او که دې مستقل سیاست د غاړه وغړوله نو زه فکر کوم چې تاریخ به دې ونه بخي، او لکه څنګه چې موږ په تاریخ کې نیکنام او بدنامه لرو او دغه توهین حالت به دې ځان سره ګور ته ویسو. صحیح. خو صاحب د دغه وضعیت ادامه، د دغه فرصت نه استفاده نه کول موږ ته نتایج څه دي؟ دغه یو فرصت دی چې تروریزم په وړاندې یو سیمایي ائتلاف رامنځته شي، دغه دښمني چې ټول هیوادونو سره د دې نه ګټه واخیستل شي، دې نه که موږ استفاده نه کوو د دې نتایج موږ ته څه دي؟ زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونه لکه چې دوستانو وفرمایل د مناسباتو جوړول لپاره امکانات او شرایط ډیر سم مساعد دي. دوی هم که غواړي که نه غواړي ولس او خلک زوریدل دي، که د پاکستان ګوري، که د هند ګوري، که د کشمیر خلک ګوري، که د بلوچستان خلک ګوري، که د حتی د ایران اکثریت سیمې مشکلات سره مواجه دي. دا اوس ایران استاد چې فرمایل د ایران د پاکستان سره د یو تقابل په حالت کې قرار لري، او دا تقابل د تاسو چې مخکې ویل اته په سرحدي پیښې وسو، انداختونه وسو، خلک وژل سو، او دا پیښې رامنځته کیږي. یعنی هغه دوه متحد هیوادونه چې د سنتو څخه شروع بیا سیټو د نور پکټو کې یو ځای او تر اوس پورې د دې اختلاف نه موجود، اوس را پیدا سو، نو دوی اختلاف غټیږي او بیا باعث د دې کېږي چې هغه بیرته خپل مځکه غوښتنه باید وکړي پاکستان چې ایران ورته ورڅخه. ها، پاکستان ولې کوي، بلوچ ول نه کوي. آیا بلوچ لپاره دا فرصت نه ده دغه وضعیت چې دی په خوا بلوچ یو غټ مشکل دغه سره مخ چې پاکستان او ایران به مشترک د دې په ضد عملیات کول، لیکن اوس که پاکستان او ایران دغه رقم وضعیت سره کیږي مخکېږي، بلوچستان لپاره دا یو فرصت نه بیا هم دواړه بیا د بلوچستان لپاره یو دی، ځکه چې کله چې سعودي کې بلوچستان سره مرسته کوي
نو بیا د ایران سره مخالف دی او پاکستان خو خاورې لمنځه ځي د دوه چینایان د ګواډر غواړي د درې امریکایان د خپل د منطقې کې د ساتل لپاره د فشار قوه پای ساتي متاسته مخکې ویل دي چې کله چې تقریبا 2012 کال کې تیاری د آزاد بلوچستان تیاری ونیول سو اختر منګل پای سه مشر وټاکل سو په مسقط کې قرارګاه ورته تنظیم سو $200 میلیون ورته امکانات ورکړ سو په قطر کې دفتر جوړ سو او مذاکرات او مجالس صورت ونیول په متاسفانه په هغه وخت کې پاکستان د چینایان ته مراجعه وکړه او چینایان ته ویل چې دا خو نو ګواډر د لاسه ستاسو دي چینایانو د امریکایانو سره یو قرارداد وکړ چې زه ستاسو په چارو کې مداخله نه کوو تاسو په ګواډر کې کار ملرئ دا یو بل درس دی موږ ته چې په بل چا باندې تکاون وکړو بالکل نو زموږ حکومت چې اوس ټوله اتکای په امریکا ده دا غینه دا خنه ده چې دغه رقم فرصتونو استفاده وکړي او کني کوي نو موږ سره هم سره نوښت سره مخکې مې لکه چې دا سوال حل کړي ځکه چې دی بیچارهګان محتاج دي او بیا ورسته هغه نه چې دی محتاج دی راغل دي دا حکومت جوړ کړی دی په دې کې یعنی مستقیما پیسې وایسرا پیسې او آی کمشنر غوندي دا حکومت جوړ کی دا ګډ حکومت حالان چې یو برنده دی ا برنده پرېنه شو چې قدرت واخلي او برنده کې ګټون کې اخیسته بلې اپوزیشن سي وي لکه ابل او انجینیر سبق متیا تقاضا وکړه د دوه مشرانو څخه دا بهترین معقول خبره و چې یا جوړ سي یا ولر سي یو استعفا ورکړي اپوزیشن سي بل د قدرت ورکړي چې د اقل مملکت د حالت نه د دوه یو کشتي دوه خلبان د ریسک کولای چې د کشتي منزل مقصود ته ورسي نو واقعا دا مهم موضوع دی خو وسنۍ شرایط کې یو عمده او اساسي بنیادی خبره یوازې لار پاتې ده چې هغه دا د چې ولس موږ مخکې هم درته ویل او د دوستانو ویل هغه ملي اجماع ته ولاړ سو په ملي اجماع کې سوال وشو ملت تقاضا وکي او اوس ملت ځوانان ست مطلب لوی جرګه ده درې لوی جرګه ملي اجماع ارنم چې ځدی پروانه کوي کوم لوی جرګه سره څوک نه مني یو بل لوی مجلس دغه اجماع په نامه چې ملت سره راټول شي درې سوال باید حل سي یو د پاکستان سره زموږ روابط دوام د افغانستان د اساسي قانون کې ځینې تغیرات دوام درېم دا چې په امریکا سره افغانستان نظامی د نظام تعینول ځکه چې افغانستان نظام باید معلوم شي چې یا ریاستي یا پارلماني اوس نه ګډ دی ریاستي نظام دی چار اجرا کوو د پارلماني او د کوم ټیپ کې یعنی په ماډل کې د نړۍ ناراضي او دریم دا چې موږ د امریکا څخه هغه ژمنې مو چې کړې دي یا د هغه ژمنې څخه باید د دوی بیرته سوال او جواب اخلو تطبیق واخلو او کني اوس په ما باندې راکټ راځي د آرام ناست په ما باندې مشکلات راځي د سره مرسته نه کوي افغانستان د ولسوالۍ درګرد سقوط کوي د کومه کې د اسمانه تیاری د کومه راځي خو د ماوند د درستیز بلار تثبیت کوي چې دوه تیاری راغل د خلک کې شته کړی دي او دا اول ورنه د ما د استاد په میزو کې څو ورولې چې په دانګام کې راغل دی په قندوز کې راغل دی په سرپل کې راغل دی ارچې راځي او شته کوي خلک وزي دا اکمالات خو د بارنیان څخه کیږي نو بارنیان دغه ځای تقویه کوي ګوره نظام محاکمه وضعیت نظامی داسې چې زه د دشمن کشف لرم په یوه چې لاس نفر دی داده نن شپه زه چې تعرض کوم په دغه شپه دلته 200 نفر نور ورته راځي زه د لاس نفر لپاره چې تعرض کوم دستي زما هدف نیول کیږي 200 نور چې راځي زه دغه سره نو جنرال صاحب دا خو ډېری واضح خبرې دي زمونږ هوایي حریم کنټرول ټول د امریکا سره دی او تیاری راځي فرضاً ډیورن کرخي خوا کې کوم کلی ته نه سرپل سیاد تزي نو دا خو ډېر ارڅ واضح دي نو آیا لازم نه ده چې مونږ ملت تصمیم ونیسي عام د حکومت سره او امریکا سره خپل حساب تصمیم کوي زه وایم ملت د باید تصمیم ونیسي او په حکومت باندې فشار راولي چې حکومت هم د ملت سره ولاسي نه کیږي بیا نو د حکومت نه کیږي اما اوس موږ نظام لمنځه نه وړو نظام باید خپل حل کوي د نظام د لاسول ډیر مشکل کار دی اما د افراد سره مشکل دی افراد خپل یعنی تصمیم ونیسي دا بهترین وخت دی چې آیا ملت سره درېږي کده خارجيان سره درېږي درست غواړم تاسو نظر په دې وخت لا حل رسدا یا هغه مرحله ته رسیدلی چې ملت په دې بار کې یو تصمیم ونیسي اصلي لار هم دا چې ملت ته نور چانس ورکړي شي
ولس کالو په تېرېدو سره د بند توافقات نه را په دې خوا نظام نه بس د نظام د امتداد یعنی د لارې حل راوینستلی شو. اوس د یو سرتاسري لوی جرګې د لارې نه د ملي اجماع اړتیا ده او ټول دې ورته په دې پراخه نیت ورننوځي که د نظام په بدلون کې په سیټ اپ کې تغیر راوړي هم سیده، که د امریکا سره د اړیکو په رابطه باندې خبره کوي سیده، او که د پاکستان سره د ستراتیژیکو یعنی د دې وزیر نظر پکار دي یعنی پراخه نظر باندې ټول ورننوځي چې یو د بل نه خار ونه کړي چې ګویا ریاستي نظام برابر مسله کې بل چې پارلماني نه د پراخه سینې په بنیاد باندې د افغانستان د نجات لپاره ټول داخلي لوري به ورننوځي او دغه مطرح کسان چې د امریکا په اشاره مطرح شوي دا نه د افغانستان ټول سیاستونه باید پکې حضور ولري. سنگروال صاحب تاسو مخکې د سالمات خان یادونه وکړه. سالمات خان چې په مشرقي کې رښتیا هغه ګوته دي تاسو په اصطلاح شهید شوی نو دوی د تر شا راغی عقب نشیني وکړه ولې ولس پرمختګ وکاو. نو دا ولس هغه پیاوړی ولس دی چې د خارجي محققین خصوصا انګریزان وایي چې احتیاط وکوي چې د افغانستان ولس د دې ټکی ته متوجه دي کم د دې تنخوا خورو ګوتې کې شهیدانیږي خو ولس به پرمختګ ولس باید تصمیم ونیسي. که چېرته ولس پیاوړی کو او تر شا روان کو زه فکر کوم موږ ستونزې حلوی سو. او دویم د تاسو هغه د سیمهییز ائتلاف یا د سیمهییز ناستې یا د سیمهییز همکاریو ناسته ډېره مهمه ده او موږ ډېر لاملونه لرو کولی سو چې سیمه یا د سیمې یو شمېر ډېر قوي هیوادونه لکه ایران او چین لکه ایران او هندوستان درته وایم فرضاً دغه د چابهار په بندر کې تر اوسه پورې تقریبا هندیانو 115 میلیونه روپۍ لګولي دي چې د هغه سره یو ځای سي د نیمروز سره دا یو ځای کې او دغه ټول ستونزې فقط د ناامني د لاسه دي. نو موږ کولی سو چې ایران ته ووایو او هندوستان ته ووایو که چېرته غواړئ چې اقتصادي ګټې سیاسي ګټې دلته مضبوطې وي نو ښه دا خبره ده چې د افغانستان د شر او فساد مرکز پاکستان راسي چې پاکستان هغه سره حساب ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت اوسئ په خیر اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل شه.